مثال او نظیر په مابین کې فرق ذکر کوو چې مثال څه ته ویل کیږي او نظیر څه ته ویل کیږي. نو علماء ذکر کړی دي چې مثال د ممثل له د وضاحت لپاره راځي. مثال د ممثل له وضاحت لپاره راځي. د دې مطلب دا دی چې مثال کوم ځای کې واقع کیږي نو چې کله یو قانوني کلی ذکر شي، یو قانوني کلی ذکر شي او ته د هغې قانون لپاره مثال راوړئ، نو دا مثال د هغې قانوني کلی نه یو جزئی، د هغې قانوني کلی نه یو جزئی واقع کیږي، نو گویا چې دی د هغې وضاحت او مثال وکړ. لکه نحو کې یو قانون دی کل فاعل مرفوع، چې هر یو فاعل مرفوع نو دا یو قانوني کلی شو. نو دا ممثل له د مثال موږ ذکر کوو چې ضربا زیدون، نو ضربا فعل او زید ورته فاعل شو. نو دلته کې دا زید چې فاعل واقع شوی دی نو دا د هغې قانون نه یو جزئی راغی، د هغې قانون نه یو جزئی راغی. نو گویا داسې تعبیر کولی شي چې دا مثال د یو قانوني کلی نه جزئی واقع کیږي، لکه کل فاعل مرفوع ضربا زیدون. یا داسې ویلی شي چې مثال د ممثل له د وضاحت لپاره راځي. مونږ دا وایو چې هر فاعل مرفوع نو د دې څه مطلب شه د هغې مثال څه دی؟ نو مثال دا دی چې لکه ضربا زیدون، لکه څنګه چې زید مرفوع دی. پوه شو دې باندې؟ اوس نظیر، نو نظیر چې کوم دی نو دا د هغې ماقبل د توضیح وضاحت لپاره نه راغلی، بلکې دا صرف د هغې په شان کې وي، د هغې لکه دلته مونږ داسې یو قانون ذکر کړ چې هر فاعل مرفوع وي، لکه څنګه چې په ضربا زیدون کې زید فاعل واقع شوی او مرفوع دی، نو دلته پر زید عالمون کې زید څه دی؟ دا مرفوع واقع شوی که نه؟ نو دا د دې مثال په شان دی. نو گویا چې دا زیدون په زید عالمون کې دا زید ضربا زیدون نظیر واقع شوی دی. څه واقع شوی؟ نظیر واقع شوی دی.